کم کسان چې صدقه فطر ورکوي کمی ته چې موږ سرسایه وایو نو دې ځل کوشش وکړئ چې کم کسان د دې حقداران چې د تاسو حقدار ته دا حق ورسوي ځکه اکثر چې دا موږ په لارو کوڅو کې کم خیراتیان چې دي هغو له ورکو خو دغه کسان چې دي دا کاروباریان دي دا سحر راوځي او ماښام په زرونو روپۍ چې دي دا کور ته وړي ځکه هغو دغه کاروبار دی هره ورځ راوځي او خیرات چې دی دا غواړي تاسو کوشش وکړئ کم چې د دې حقداران چې د تاسو هغه حقداران ته ورسوي او حقداران د دې اول هغه کسان دي چې کم ستاسو په محله کې کمزوري کسان دي یا ستاسو په رشتہ دارو کې کم کمزوري کسان دي چې تاسو لاول هغو له دا ورکوي د هغې نه وروسته بیا د نورو کسانو له چې دی تاسو به ورکوئ خو لاول یو د محلې او رشتہ دار چې دي د دې دا حق ده چې دا تاسو دې له ورکوئ او په رشتہ دارو کې هغه رشتہ دار د کمونه چې ته پیدا یې نو په هغو هم نه کېږي او کم چې ستا نه پیدا یې نو په هغو باندې هم دا نه کېږي د هغې نه علاوه چې ستاسو هر یو رشتہ دار دی نو دا به تاسو هغو له ورکوئ ځینې کسان بیا تپوس کوي سرسایه نو څه کال د دې حساب دی 300 روپۍ دا کم حساب ده کم د غنمو د حساب چې دی نو 300 روپۍ چې دي د دې جوړیږي بیا هم تاسو تپوس کولی د خپلې محلې د مولا نه هم تپوس کولی شئ خو دلته چې موږ کم تپوس کړی نو هغو 300 روپۍ ویلي دي چې په یو کس باندې 300 روپۍ دي خو دا په کمزورو کسانو باندې دي چې کم کمزوري کم مالي حیثیت برابري هسې یوه هم ورکولی شي د وڅکو په حساب هم ورکولی شي د کجورو په حساب هم ورکولی شي دغه شان په پورته باندې چې دی هغو ورکولی شي خو دا د کمزورو کم کسان سرسایه ورکوي نو 300 پورې چې دی د یو کس سرسایه ده دا په هر یو کس باندې ده بالغ ده که نابالغه ده خو ټول له دا ورکول دي خو چې تاسو یې حقدار ته حق ورسوئ دا یو شارټ غونډه پیغام ما د دې سره شیر کړم تاسو راوالی مخکې هم شیر کړه چې نورو کسانو ته ورورسي چې حقدار ته حق ورسي